من او تاسو څنګه بندگی شروع کړی دا څنګه عبادت چې زما محترم یو غلام خرڅېدو نو ډیر په کومو پیسو باندې مالک خرڅولو کمزور یو او ورته وایي جی قیمت وایا دومره دومره هغه ترې نه واخیستو زما محترمو چې کله کور ته راوستو آقا سملاستو غلام هم سملاستو ورته وایي ای غلام پاس وګوره بار خو باران نشته نو دا بستره کې ګرم پروت دی بار نه پیشو را دن نه شوه او زما عزتمندو په هغه پیشو باندې لاس داسې راخ کلو وای نه نه باران نشته وای هلکه ته خو پاسېدلی یم نه څنګه باران نشته وای دا پیشو بار نه رادن نه شوه دا وچه ده نو باران نشته که نه بار اوس دا مالک وایي چې دې کې منل راشي په څه طریقه باندې دا پاسې او پاسې نه اناراسته دی زمونږ غونته کې هغه عبادت چې کوي هغه هم دې دپاره کوي چې یا الله مونځ مې مو که اوس پې مسله نه حل کې یا الله تهجد مې مو که اوس پې چې کوم دی دا مسله نه حل کېږي تا دا تهجد د چا دپاره وکړو تا دا حج د چا دپاره وکړو تا دا دعا د چا دپاره وکړه هغه زما عزتمندو بیا اوس دا پاسول غواړي ورته وایي ښځه دا لیټ خو بند که که نه مړه سړی اوس هم د دې ګرمې بسترې نه پاسې خو دا بستره په دې مخ باندې راخ کاږه دا سترګې به دې پټې شي خو به تیاره به شي درته که نه اوس مې خامخا پاسې او وایي چېره دا خو خبره نه مني دې له امراله یو صورت جوړ کو دا پاسول غواړي وایي ښځه ګیټ خو بند که که نه غلم له رانه شي دا ګیټ خو بند که وایي دا دوه کارونه ما وکړو دا یو ته وکړه که نه دا دوه کارونه دله ما وکړو دا یو ته وکړه نو موږ او تاسو ماغه حساب دی بل غلام خرڅېدو یو مالک واخستو کور ته راوستو ورته وایي وایه اشنا څه به خوري هغه ورته څه وایي وایي څه چې مالک راکوي وایي څه به اغوندي وایي څه چې مالک راکوي وایي کوم ځای کې به اوده کېږي وایي کوم ځای چې مالک ښیي وایي ستاسو خپل چاهت نشته ستاسو خپله تمنا نشته وایي واوره د کله نه چې زه غلام شوی یم هغه ورځو نه زما چاهتونه قربان شوي دي هغه ورځ نه زما خوښه ختمه شوې ده د کله نه چې ما ورته کلمه ویلې ده لا اله الا الله محمد رسول الله قسم پر رب العالمین منگ او تاسو دا اللہ دا رسول غلامانی زما استاد چاہت ختم زما استاد منل ختم زما استاد مور و پلار بنا چلے گی رشتہ دار بنا چلے گی بادشاہ بنا چلے گی ظالم بنا چلے گی ددی ہر سب مقابلہ کے با موتا ترجیح اللہ او اللہ رسول تورکو چی زما اللہ سوئی زما دا اللہ رسول سوئی پیغمبر علیہ السلام د الله دین ته قربانی ورکړه زما عزتمندو الله دین د پاره هلې ځلې وکړي ابراهیم علیه السلام خوب وکړو په خوب کې دغه بچي په ذبح کېدو باندې د الله د طرف نه حکم وشو سار بچي ته وی بچیا سدي نیت ته سدي اراده ده تفسیر کې لیکلي دي چې دا تپوس دي د پاره د نه ونکړو چې بچي هاو کی نو علال بیکم ذبح بیکم او که بچي ناو کی پری ویدم نجنا ا پیغمبرو ا دلیرو بہادرو دا تپوس دی د پاره وکړو چې زه د خپل بچي ګورم دا څومره د الله دین د پاره قرباني ورکولو ته تیار دی هغه بچي پلار ته سوی بابا جانا ما ته مګورا زه به خوشحالیږم یا به خفه کېږم هغې ته وګوره د چا د طرف نه چې تا ته حکم شوی الله د پلار او د زوی دا قربانی چې الله وکتا فلما اسلم وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا الله رب العزت زما عزتمندو د پلار او د زوی قربانی وکتلا الله رب العزت او فرمایل چې پلار او زوی د الله د حکم مقابله کې خپل چاهتونه قربان کو موز او دس کول روزه نیول زکات ورکول حج کول دا ټول د نفس نه خلاف کارونه دي خدا چا ویلی دا بکې الله ویلی دی دا بکې دا به په هر قانون باندې موتا کو اوس راځم زما عزتمندو بني اسرائیلو کې فحاشي رالا اوریانی رالا بيدینی رالا نافرمانی رالا الله دا اشته نعمتونو نخلاص کو نن ګرانی نه دي کنه دي نن زما استاد تنگ دستی
ختمیږي او که زیاتیږي. نن زما او ستا په کورونو کې اتفاق شته، نن زما او ستا په کورونو کې خیرونه برکتونه شته، نن زما او ستا په کور کې زما عزتمندو چې ښځه او خاوند دي څومره نږدې رشته ده. د دې یو بل سره نالګي وي، که خاوند مضبوط کاروبار وي خو پیسې ګټي خو مینه ده او محبت دی کور جوړ دی، او که زما عزتمندو د خاوند کاروبار لږ ونته کې خراب شو او خاوند لږ ونته کې تاواني شو، بیا ورته ښځې تندی راچولی. خیال مو دی که نه چې هغه نږدې رشته ده چې د قیامت په ورځ به د ټول نه لومبې حقوق العباد اعتبار سره د ښځې او خاوند معامله به زما عزتمندو ته لیلی کېږي.